د پاکستان د شمیرو دولتي اداره وایي چې د روان مالی کال 2022 او 23 پړومبو 11 میاشتو کې خیوات کې د ګرانۍ کچه یو کم 10% او تیر د مای میاشت کې 38% ته رسیدلې ده. د قومي ادارې د تازه شمیرې ښایي چې د تیر یو کال په مهال پاکستان کې د خوراکي توکو بیې 48.50% پورې لوړې شوې دي او هم د ترانسپورت په کرایانو کې 53% اضافه شوې ده. د ادارې ریپورت کې ویل شوی چې د تیر کال په پرتله 8.50% د روغتیا سانتیاوي 19% او د بجلی ګیس او خشاکو بیې 0.15% په بره تللي دي. همدغه شان د جامو او پیزارو نرخونو کې هم 2.20% اضافه ریکارډ کړل شوې ده. ریپورت کې ویل شوی چې د پاکستان په خارجي سیمو کې ګرانی 15.1% ریکارډ کړل شوې ده. خو د دې برعکس بیا کلیوالو سیمو کې د ګرانۍ کچه 2.2% ته رسیدلې ده. د شمیرو د قومي ادارې ریپورت کې ویل شوی چې د پروس کال په پرتله سخت کال پاکستان کې د سات تیرې شیان یا سانتیاوي 2% ګران شوی او د ریسټورانټونو او هوټلونو چارجز یا پیسو کې 2% اضافه ریکارډ کړل شوی ده. شمیرې ښایي چې د خوراکي توکو بیې هم 13 میاشت کې په بره تللي او د الوګانو نرخ کې 12.2%، د چرګانو نرخ کې 11.1% او د غنمو نرخ کې 6.4% اضافه لیدل شوی او هم د دالو، مسالو، شودو او سیګریټو نرخونه پورته ختلي دي. خو دا ریپورت بیا وایي چې د مای میاشت کې د غنمو، چینو، پیازو، ټماټرو او میوو نرخونه را پریوتی دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400